د نوح علیه السلام د الله رب العزت تپوس کوي چې نوح دا خپل قوم ته مسله بیان کړې وه او کنه دی و بیان کړي. نوح علیه السلام نه الله تپوس کوي چې نوح ته خپل قوم ته مسله بیان کړې وه او کنه دی و بیان کړي. هغه بدبخت قوم براشي د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام وایي چې ما مسله بیان کړې وه، هغوی به انکار وکړي چې موږ ته یې نه ده بیان کړې. د نوح علیه السلام قوم چې نو دوی به الله ته ووایي چې ای الله نوح ګورې موږ ته مسله نه ده بیان کړې. نوح علیه السلام نه به الله رب العزت تپوس وکړي چې تا مسله بیان کړې وه که نه. نوح علیه السلام به ورته وایي ما بیان کړې ده مسله، ما واضحه کړې وه. قوم به وایي مونږ ته څه نه دی کړی، مونږ ته مسله نه ده بیان کړې. او که دوی وایي چې ما مسله بیان کړې ده نو ګواه دې وکړي. مونږ ته مسله بیان کړې نه ده، که مسله بیان کړې ده یو مونږ ته دې ګواه ووایي. نوح علیه السلام به ورته څه وایي زما سره ګواه شته دی. الله به ورته وایي ستا سره ګواه شته چې د هغوی په مخکې تا مسله بیان کړې ده، چې هغوی اوس ګواهي وکړي چې نوح علیه السلام مسله کړې وه او خلکو ته یې وضاحت د مسلې کړی. نوح علیه السلام به ورته وایي ما سره ګواه شته، او ورته یې ګواه راوغواړه. الله به ورته وایي ګواه راوله. نوح علیه السلام با آخری امت راولی، آخری امت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغوی به نوح علیه السلام به ورته وایي چې ګواهي وکړئ چې ما مسله بیان کړې ده. آخری امت د نبی علیه السلام به ګواهي وکړي چې نوح علیه السلام هغه مسله بیان کړې ده، د مسله کړې ده. دا قوم دروغجن دی. قوم به اعتراض وکړي په آخري امت د نبی علیه السلام باندې چې الله دا څنګه واره دا خلق په هغه وخت کې حاضر نه و چې نوح علیه السلام نو دا څنګه ګواهي دوی کوي. اعتراض وکړي چې تاسو په آخري زمانه کې پیدا شوي او تاسو د نبی علیه السلام امتیان یې، نو تاسو څنګه وایئ چې نوح علیه السلام مسله بیان کړې ده؟ تاسو ته دا پته نشته چې کړې ده او که نه یې ده کړې. الله تبارک وتعالی به د دې امت نه تپوس وکړي، د آخري امت نه تاسو ته څه پته ده چې نوح علیه السلام خپل قوم ته مسله بیان کړې. آخری امت د نبی علیه السلام به ورته ووایي چې یا الله مونږ ستا کتاب لوستی و، ستا کتاب ته ناستو، ستا کتاب مو اورېدلی و، ستا کتاب مو مطالعه کړی و او د هغې سټډي مونږ کړې وه، او ستا په کتاب کې مونږ ویلي و چې نوح علیه السلام خپل قوم ته مسله بیان کړې وه. ستا کتاب کې دا دي لکه سورہ عنکبوت آیات 14 چرواڑے اللہ تبارک و تعالی ویم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. آخری امت نبی علیہ السلام موتوی چې مونږ ستا کتاب لوستی و چې نوح علیہ السلام تا ویلو چې ما قوم ته رالیږلی و، ما دغه قوم ته رالیږلی و، دغه قوم کې چې دی 900 کاله تیر کړي دي، دوی ته دعوت ورکړی دی. موږ د دغه ځای نه وایو چې نوح علیه السلام دعوت کړی دی خپل قوم ته، مسله بیانه کړې ده خپل قوم ته، او ستا په کتاب کې چې موږ دا لوستي دي او ستا په کتاب کې دروغ نشته دی، چې ستا په کتاب کې دروغ نشته، لہذا د دې نه دا ثابته شوه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت کړی دی. نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت کړی.
الله تبارک وتعالی بوتوی چې بالکل ستاسو خبره ټیک ده چې ما کتاب لګلې او تاسو لوسته او پاغه کې داو چې نوح علیه السلام دعوت کړو خپل قوم ته 900 کال او زما په کتاب کې دروغ نشته لحاظ تاسو خبره صادقه ده رښتینی ده دا د سره وجه نه دا تاسو کې دا مې اعتراض راځي چې الله هو خبیر ذات ته خبردار ذات ته نو بیا ولې تاسو کوي دا تاسو د دې وجه نه کوي چې دا قوم د نوح علیه السلام په خم علامت کوي لکه یو کار چالیدلې دي څنګه او بل څوک پاغه باندې دغه کی شکایتو کې چې دا کار کړل یا هغه ته څوک ته تاسو کې لکه مشر ته تاسو کې تا د سپاده د مشر په خپلم لیدلې لیکن ویتا د سپاده شته غواشته نه او یو پلان کې را سره لیدلې موږ و چې دا کار کوو دا د وجنا چې دا کس په خم علامت کی نو د ډېر ملامتۍ د پاره د الله تاسو کو د نوح علیه السلام نه او د قوم دا غره چې تاسو ته څوک دای راغلی او کنه نو آخري امت په ته دا گواہی ورکي چې او الله د نوح علیه السلام 900 کال دعوت کړو لیکن د قوم نو منله ځکه مونږ ستا کتاب لوسته یو ستا قران مونږ لوسته یو ستا کلام مونږ لوسته یو داغه سټډیو مطالعه مونږ کړی و داغه درس او تدریس مونږ کړو داغه بیان ته مونږ راسو مونږ دا اوریدلی چې نوح علیه السلام دعوت کړو نو ځکه مونږ دا گواہی کوو